هغه کارونه هغه عمل هر هغه شیزونه چې د یو په خوراک سره د یو کارو په کولو سره د سړی روزه نه ماتيږي د خزه هم روزه نه ماتيږي. اول شی دا ده چې کوم کس په ویره سره خوراک وکي یا سکاک وکي د داسې کس روزه کله هم نه ماتيږي. ا خوراک په ویره سره یو وکي ک 15 واره وکي ک 10 واره وکي خود دې نه خوراک روزه ویروي خوراک کوي خود ته روزه یاد نه وي په ویره سره هغه خوراک کوي یا سکا کوي په داسې صورت کې د روزه نه ماتيږي. کچیرته روزدار سړی په ویره سره خوراک کوي یا سکا کوي د دن روزه ویروي د بیا هم وبس کی نو ګوري با عام خلک دا وایي چې د ته روزه مور په زړه کوه روزه مور په یاد کوه ولی د الله تعالی میلمه ده. نو په دې کې دوه صورتونه دي. یو صورت دا چې کوم کس د وبس کی په ویره سره دا به ګوري چې دا کس طاقتور ده او که کمزوري ده. کچیرته دا کس کمزوري وي په پوهیږي چې دا سړی بیګا پورې د ماخام پورې خپل روزه نشي تم کولای د بیمار ده یا کمزوري ده نو په داسې صورت کې بیا شریعت ته گنجائش ورته یې خیدا چې خیر د هغه د خوراکو کې اسکاک دی وکي هغه ته روزه مور په زړه کوه. او کچیرته دا سړی طاقتور وي مضبوط وي د جسامت والوي سړی ته دا یاره او خوف نه وي چې دا بیګا پورې هم روزه نشي رسولای بلکې طاقتور وي هیڅ پروا هم نه وي دی بیا هم خوراک کوي یا اسکاک کوي په ویره سره نو بیا لازمه ده پتا باندې چې هغه کس ته به روزه ور په زړه کوي چې دا خو تا خو روزه ده ته خوراک ما کوه د تا روزه ده سکاک ما کوه. نو په دې کې دا فرق ده که سړی کمزوری وي هغه ته روزه مور په زړه کوه او که سړی چیرته مضبوط وي طاقتور وي بیا به هغه ته روزه ور په زړه کول دا ضروری دي. د روزې په حالت کې که چیرته یو کس داسې وي چې هغه په خوله کې بار بار لاړې جوړیږي نو که چیرته دا لاړې تیرې هم کې نو لاړې تیرولو سره هم د انسان روزه نه ماتیږي.